بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو لاول خو ټولو سواتیانو رونو خویندو او مشرانو ته سلام پیش کوم. د هغې نه بعد زه به دا ووایم چې یاره دا حکومت کله راغلی دی نو عوام په مختلف عذابونو کې مبتلا دي. که سوات کې تاسو وګورئ نو هسې کاروبار نشته او زموږ روزګار چې زیاتتر دی نو هغه په بهر ملکونو باندې یا منحصر یا دلته چې کوم پراپرټي باندې دغه نو په هغې باندې هم حکومت زموږ سره یو دا زیاتی وکړو چې یاره ټیکس یې ولګو. که تاسو وګورئ د بجلۍ مد کې د بجلۍ بل وګورئ نو په هغې کې به بل ستاسو 200 او نور ادر ټیکسز چې لیکلي نو هغه 400 نو دا ټیکسونه په مختلف شکلونو کې د سواتیانو نه اخلي او زموږ سره دوکه دا کېږي چې یاره چونکې سوات ټیکس فری زون دی او زموږ چې کله دا د سوات د سټیټ وخت نه بیا کله د پاکستان سره دا کېدو مزم کېدو نو پای کې زموږ یو اګریمنټ شی و زموږ د والي سوات صاحب یا د باچا صاحب د هغو د وختو چې سوات کې به هیڅ قسمه ټیکس نه وي. موږ په هغه خبره باندې انشاءالله نن چې تاسو وکتل د آل پارټي کانفرنس د عبدالرحیم صاحب په صدارت کې وشو زه د هغې ډېر ستاینه کوم او دا ویم چې انشاءالله پاکستان مسلم لیگ څنګه مخکې په دې کې زموږ انجینر امیر مقام صاحب ډېر پازیټیو کردار ادا کړی او په هغه وخت کې خپلې ضرور او خپل استعفا بالکل نواز شریف صاحب ته پیش کړې وه چې په سوات کې هېڅ قسمه ټیکس موږ نه منو او په هغې باندې زموږ هغه ټیکس ختم شوی. خو زه حیران نه یم چې اوس خو په دې ملک کې زموږ نمایندګان هم شته ایم پی ایز هم شته ایم این ایز هم شته خو زما صرف یو ګیله د عوامو نه ده چې هغو خپل نمایندګان چې دي هغه صحیح نه دي چوز کړي هغه هم پړلي هغو نه پوهېږي چې یاره موږ په کوم بل باندې دستخط کوو د هغو نه داسې بیلونو باندې دستخط دی اخیستی شوي دي چې هغه نن د سواتي قوم د ټول دغه سره چې دی هغه ظلم دی د هغو غاړې ته هغه پنده ده هغې باندې په ټیکس باندې دستخط یې کړي دي باقاعده دلته ټیکس لاګو شوی دی. موږ اورو چې په سخاکوټ کې هغو کار شروع کړی دفتر یې کولاو شوي دي. نن چې کوم میټینګ دی په کار دا ده چې دا زما د حکومتي کوم اهلکار دي ایم این ای دی ایم پی ای دی ما چې خپل ووټر کړی عوامو چې خپل ووټر کړی هغه له دې خبرې دپاره چې یاره په ما به سبا تکلیف راځي داسې قسمه ظلمونه به زموږ سره کېږي د هغې به هغو روکتام کې اب ولاړي خو نن زما نه ایم پی او نن زما نه ایم این ای په دې باندې څه خبره کول غواړي ځکه چې هغوی خان صاحب خوشحالۍ او عوام پرېږدي نو انشاءالله د عوام به ورته هم په 2023 کې دوی ته وښیي چې یاره خان صاحب دې اوس تاسو له ګټه درکړي او موږ تاسو له ووټ نه درکوو انشاءالله همداسې به عوام ورسره کوي. خو نن د سواتي قوم سره چې کوم ظلم روان دی پای کې به انشاءالله انجینر امیر مقام صاحب پاکستان مسلم لیگ هغه سیسه پیلای ہوئی دیوار به روغېږي د دې خلاف په موږ روډونو ته هم راوځو. موږ ټیکس هېڅ قسمه په سوات کې نه منو. په بجلۍ په مد کې چې کوم ټیکس راځي پای کې موږ په صارف عدالت کې یو کیس هم داخل کړی دی چې پای کې په 6 تاریخ باندې یو تاریخ هم شو انشاءالله اب تم کټ شي. داسې نور چې کم ظلم د عوامو سره کېږي موږ برپور د هغو سره ولاړو خپل عوام سره بشانه یو. ټیکس خو بالکل په سوات کې په هېڅ قیمت باندې نه منو ځکه چې دا د سوات کې هېڅ قسمه زموږ سره نه کاروبار شته نه ریلیف دی د حکومت طرفه. تاسو وګورئ په کار دی چې حکومت زموږ جی ډي پي ګروت ته وګورئ د پاکستان مسلم لیگ چې کله حکومت و پای کې 5.8 نن جی ډي پي ګروت وګورئ چې څه دی